ګرونو موږ تاسو ته خایو چې موږ به د خپل ایزی پیسې اکاونټ آی بی ان نمبر څنګه راوباسو. یعنې مخکې موږ تاسو سره د جیز والا شیر کړی خو تاسو به اوس مختلف ملګرو کمنټونه کړي دي چې یاره د ایزی پیسې هغه به موږ څنګه کوو. نو راځئ موږ سره، خو که زما په چینل باندې نوي یئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ او لایک او کمنټ هم وکړئ. اوس راځئ موږ سره، ستاسو ټایم ډېر نه ضایع کوم، راځئ موږ سره د موبایل سکرین شاټ ته ځو. ایزی پیسې اکاونټ موږ اوپن کړه، زموږ سره داسې یو انټرفیس تاسو ته شو کړی شو. تاسو په دې کونه کې ښکاري مای اکاونټ، په دې به کلیک وکړئ. دلته بیا په 1 نمبر اکاونټ انفارمیشن تاسو ته په نظر راځي، په دې به کلیک وکړئ. تاسو ته به داسې یو انټرفیس اوپن کړی شي. په دې انټرفیس کې به تاسو ته مخامخ ښکاري ډیلی لیمټ څونه، یعنې په ورځ کې لیږلی شئ چاته، ریسیو کولی په ورځ کې څونه شئ، په میاشت کې څونه لیږلی شئ، په میاشت کې څونه ریسیو کولی شئ. بیا داسې دا اکاونټ اپګریډ کېږي نو بیا په ورځ کې تاسو ډېر هم لیږلی شئ او ریسیو کولی هم شئ. که ستاسو څه بزنس وي، ستاسو د دوکانداري وي، نو دا د هغه خلکو لپاره دی، د عام خلکو لپاره د دې دونه ضرورت نشته د اپګریډ کولو. نو اوس راځئ موږ سره چې موږ به آی بی ان نمبر څنګه راوباسو. تاسو په دې کونه کې ښکاري مای اکاونټ، په دې به کلیک وکړئ. دلته بیا په 1 نمبر اکاونټ انفارمیشن تاسو ته په نظر راځي، په دې به کلیک وکړئ. تاسو ته به داسې یو انټرفیس اوپن کړی شي. په دې انټرفیس کې به تاسو ته مخامخ ښکاري ډیلی لیمټ څونه، یعنې په ورځ کې لیږلی شئ چاته، ریسیو کولی په ورځ کې څونه شئ، په میاشت کې څونه لیږلی شئ، په میاشت کې څونه ریسیو کولی شئ. بیا داسې دا اکاونټ اپګریډ کېږي نو بیا په ورځ کې تاسو ډېر هم لیږلی شئ او ریسیو کولی هم شئ. که ستاسو څه بزنس وي، ستاسو د دوکانداري وي، نو دا د هغه خلکو لپاره دی، د عام خلکو لپاره د دې دونه ضرورت نشته د اپګریډ کولو. نو اوس راځئ موږ سره چې موږ به آی بی ان نمبر څنګه راوباسو. نو دا مخامخ تاسو ته ښکاري زموږ برا، یعنې نوم او زموږ موبایل نمبر لیکلی شوی د هغې نه چې لاندې راشي نو تاسو ته به آی بی ان نمبر مخامخ ښکاري. دلته به ورته مخامخ کاپي هم لیکلی شوي وي، په دغه کاپي به کلیک وکړئ نو دا آی بی ان نمبر به ستاسو کاپي کړی شي او دا به خپل چې ستاسو په بارو ملکونو کې رشته دار خپلوان ملګري هغو ته به یې ولېږئ. نو په دغه طریقه به تاسو ته په ایزي پیسه باندې د بارو ملکونو نه پیسې رالیږلی کېږي. ځکه چې هلته آی بی ان نمبر دا د 2400 نمبر وي، دا د هغې نه په بینک کې غواړي، او آی بی ان نمبر د ایزي پیسه والا سره نه وي. کسان دې سوچ کوي چې زمونږ د ایزي پیسه خو د موبایل نمبر دی، موږ پې دلته پیسې لیږو رالیږو، خو په دې نمبر د بار ملک نه رالیږلی کېږي. نو د هغې لپاره به تاسو هم دغه طریقه کوئ او دغه آی بی ان نمبر به راوباسئ بغیر د کال سنټر نه، د کال کولو نه بغیر هم په دغه طریقه به دا نمبر تاسو راوباسئ او دا به خپلو رشته دارانو ته لیږئ. نو په دې طریقه به تاسو ته په اسانه پیسې رالیږي، په دې به ستاسو نه څه تکلیف وي، نه به څه مشکلات وي، بس اسانه باندې به ستاسو ایزي پیسې راځي او تاسو ته به میلاوي. اوس ماله راکړئ اجازت د لوی الله په امان.